मलगरी नास्त गिर चा पेर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई यो कस पे वस पदी जुमात पदी दरवाज़ा नौजी और दा सड़े वसीदा ब जन्नती सबई जन्नती भाई साहब कराम डेर शौक पैदा शो जदा बसो की चेव कतलियो साहबी रन्नो तो साहब कराम नोट को चला का दा सड़े च ददा पारा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाई जदा जन्नती दे बस सन सदा से अमल की जागबा दे लुई अमल बवी पदवे मोरज माने बिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाई यो कस पोस रन्नो जागबा जन्नती साहब कराम चू कतल अक सड़े बिया रन्नो तो पदरे मोरज माने बिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाई यो कस पोस पदी दरवाज़ा नौजी पदी मस्जिद माने औता सो अगर नोट के दा सड़े सरे जन्नती दे साहब कराम चिकला दा खबरा नोट ला च द्रे उरज़ द पारे के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल वी यो साहबी चिकला दे मस्जिद न हुआ तो दे बस शाता रवान दे और जी दे कोर त नज़ीर शुनो दे वो तो शेरा माफ बदे खपल कोर के लगे इख्तिलाफ रागले दे खफगान में रागले दे जबस्ता मिल मशमा कम साहबी दवई अगर साहबी च द चाप बारे के द्रे उरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदा सड़े सरे जन्नती दे हगते वी च जमा बदे कोर के इख्तिलाफ रागले दे जस्ता सर पाते के दल वाला मा गई बिस्मिल्लाह राजा چې داغه سره پاتې شو نو هغه وی چې کله مونږه د شپې سم لاستونو ما په دې شپه کې وای دا خیال کوو چې دا سړی به سره پاسي په تهجد به ودرېږي نوافل به کوي تلاوت به کوي سنه صدا سے عمل به کوي چې د په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سره جنتی دی وی ټوله شپه تېره شوله د سحر مانځه ته راپاڅېدو زما راپاڅېدم ما وی چې کېدی شي دا سړی چې نن ستړی و سبا شپه باندې بیا ما دغه سوچ کو چې دی بوس ته راپاسي لوی عبادت په د شپې کوي بیا راپانسېدو خپل معمول سر مونځ ته راپاڅېدو په درېیم ورځ باندې هم بیا دقه شانتې چې کله دا درې ورځې تېرې کړلې نو دی ورته وایي چې زه اوس تا نو رخصت اخلم او ځمه چې کله دی د دې دروازې نه بهر ووتو رخصتۍ په دقه ځای کې ورته وایي چې درې ورځې ستا په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یو سړی به ورسره نوځي دا به جنتي درې ورځې مونږه نوټ لغته وي ستا په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وایي زما دا شوق پیدا شو چې زه ستا سره لږ پاتې شم لږ وخت او دا خبره وګورم چې ته څه داسې عمل کې چې هغه عمل زم شروع کړم چې زم جنت ته لاړ شم خو درې ورځې ما ستا سره دلته تېرې کړې ما داسې عمل ونه لیدو داسې عمل ما ونه لیدو چې هغه ته کې مونږ یې نه کوو د شپې عبادت دی مونځ دی سحر مونځ دی د هر څه تم کې مونږ یې هم کوو نو دا کس روان شو دی ها چې کله لږ ځای پورې لاړې دی او ته شاته اواز یې ورته وکړو ها یوه خبره شته دی کیدای شي د هغې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په باره کې دا خبره کړې یو که نه یو وجه خو ده ووایه څه وجه ده وایي زما په زړه کې چاته حسد نه پیدا کېږي زما په زړه کې چاته حسد نه پیدا کېږي که د دنیا الله تعالی ټوله چاله ورکړي زما په زړه کې اړو حسد نه پیدا کېږي چې الله تعالی ماله دې ولې رانه کړله چې چاله الله تعالی ورکړي ده دا د هغه قسمت کې دا د هغه په نصیب کې دا د هغه په تقدیر کې دا د به د هغې دپاره محنت کړي ځان به کړولی مشقت به کړی ځکه به الله تعالی هغه له ورکړي چې مال یې رانه کړله نو مطلب دا چې زما په نصیب کې نشته دی نو که دا ټوله دنیا الله تعالی چاله ورکړي زما سره به زړه کې خفګان نه پیدا کېږي معنی دا دی چې د خلکو خوشحالي رانه برداشت کېږي د خلکو خوشحالي د خلکو عزت د خلکو ښه جوړه جامه د خلک په ښه سهولت کې هغه زما نه برداشت کېږي دې صحابي وته چې واقعي دا خو ډېر لوی عمل دی که دا خو ډېر لوی عمل دی د دې وجې نه ستا په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا سره جنتي دی په دې واقعه کې زموږ دپاره هم یو پیغام دی تاسو سوچ دی دا زموږ دپاره پیغام دی په دې کې که موږ د بل مسلمان په باره کې به دې زړه کې ډېر کرل اورېبل کوو څنګه به تباه شي څنګه به هلاک شي څنګه به بې عزته شي څنګه به پاتې راشي نو په